أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 رکو نمبر 2 آیات نمبر 9 اویلے کیگی. دیزے کہ وس اللہ جل جلالہ چنین آغا د مکہ مشرکانو تا خطاب کی الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم. بعضی حضرات وی چې حضرت موسی علیہ السلام د خپل قوم ته وی دواړه تفسیرونه چې نو هغه صحیح دي خو اکثر دا وایي چې مکه مشرکانو ته الله رب العزت چې نو د خپل پیغمبر په ذریعہ او په تر باندې ویلو آیت تاسو ته د هغه خلکو خبر چې نو هغه نه دی راغلی چې کم تاسو نه وړاندې تاسو نه مخکې چې نو هغه تیر شي ولو لکه قوم د نوح علیہ السلام قوم عاد قوم ثمود چې دې کسانو چې نو هغه څه وکړلو د الله رب العزت نافرمانی وکړله سره د ډیر مال سره د ډیر قوت او طاقت سره د ډیر عمره دی الله رب العزت د دنیا نه چې نو هغه پناه کړل او د دنیا نه لاړل ناکام لاړل. نو کچرته وستا هم سره د مال مو د الله حکم چې نو هغه مات کو د الله پیغمبر خبره اونه منله سره د قوت او طاقت مو چې نو هغه د سی وکړلو سره چې نو د ډیر عمر چې نو هغه مذاکر وکړلو څنګه چې الله هغه ناکام کړی دی څنګه چې الله دا غوي چې نو هغه نیس او نابود کړلو د قشانتی به تاسو هم ناکام شئ او تاسو به هم نیس او نابود شئ ځکه د الله په نسبت باندې د دې شیزونو معیار نه دی د الله په نسبت باندې معیار چې نو هغه د ایمان دی. نو ځکه ورته الله وی چې نو والذین من بعدهم او هغه خلک کم چې د هغوی نه وروسته ول د دغې نه وروسته هم ډېر خلک چې دی نو هغه دنیا شي قومونه چې دی نو هغه تیر شي لا یعلمهم الا الله چې د هغوی علم د الله نه ما سوا د هېڅ چا سره چې دی نو هغه نشته. حضور علیہ السلام حدیث مبارکه کې راځي تفسیر مدارک چې نو هغه هم ذکر کړی دی نو وایي چې حضور علیہ السلام کله دا چې نو آیات ویلو نو بیا به د دغه نه اورستو نبی علیہ السلام فرمایل چې نو هغه کذبن نصابون هغه خلک چې کم کسان نسبونه چې نو هغه زوته او د هغې شمار او بیا آدم علیہ السلام ته چې نو هغه د واسطه او دا رسی دا خلک چې نو هغه دروغ وایي دی نصاب والا دی چې نو هغه دروغ وایي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا هغه چې نو هغه دا مکروه بد به ګڼل تفسیر خازن کې لیکلی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ بچی نو هغه دا بد ګڼل چې یو سړی خپل نسب دې شروع کی او بیا چې نو ته پته دې روان چې نو هغه پیړو ته چې نو هغه ورسي حضور به چې نو هغه خپل نسب د جنو د ادنان پورې رسول او دیر شواسطو باندې خدای دیر شواسطو نه د اخوا بد الله پیغمبر نه بیانولو اوس وګوره اکثر جنو هغه خلک د داغې نوم سیوا بیان کې هغه نوح علیہ السلام تبع جنو آدم علیہ السلام ته ورسي الله پیغمبر کذابون جنو کذبن نصابون هغه کسان چې داغوی نصابون نسبونه چې نو حدیث بیان دروغ وي ځکه الله وی لا یعلمهم الا الله دې منځ کې چې څومره پیړۍ تیرې شوي دي څومره خلک تیر شوي د هغې علم صرف د الله سره دی هېڅ چا هم چې نو هغه نه دی ذکر کړی نو چې کله خدای وایي چې د هغې علم د الله سره دی الله نه ما سوا بل چا سره نشته نو ته څنګه دغه نسب بیانې. دویم دی چې نو هغه نن سبا فتنه د دې نه جوړه شوې ده تاسو وګورئ زه چې نو هغه صرف د قومونو نومونه په دې وجه نشم ایستی زموږ دا درس عام هم دی او دویم اسنه چې بعضې کسان پې خفه شي خدای یو څو قوم لاول چې نو هغه د نسب په بنا باندې چې نو هغه خپل تعلق یې جوړ کړو مونږ پلان کې خېلو بل پلان کې خېل بل پلان کې خېل نو دې خېلونو په اعتبار سره ځان نه نو هغه یو تنظیم جوړ کړو بیا د دغه نه اورستو چې نو هغه بل چې نو هغه قوم را پاسې د خپل د سطح باندې ځان نه چې نو هغه تنظیم جوړ کړو
بیا وس بل راپاسېدو اوس مخکې ورځو کې یعنو هغه بل یو خاندان راپاسېدو ما ته په کوم دعوت میلاو شوی زما د پلار توبه ده زه هغه تعلیم څنګه ورکم چې د کم تعلیم دپاره د الله پیغمبر راغلی او د هغې خاتمه یې کوله الله پیغمبر خو د دې دپاره راغلی و چې زمانه جاهلیت چې دی نو هغه دا قصې ختم شي په نسب باندې فخر په نسب رازو کېدل په نسب باندې چې دی نو هغه تنظیم جوړول په نسب باندې کمیټۍ جوړول د دې د خاتمې دپاره خو د الله پیغمبر راغلی او نن ډېر په څه د افسوس سره ویلی کېږي چې پوهه خلک چې نو هغې کې شرکت کوي او په هغې باندې جوړوي موږ به دا یو ټوله برادري او موږ به د یو بل نه خبرېږو او موږ به د یو بل سره لینډ او دین جوړو او دا به کوو ښکته به کوو بره به کوو لکه د الله بنده ترمذي چې لساني روایت د هغې مفهوم دی الله پیغمبر فرمایي پخپله وایي تاسو نسبونه یاد کوئ خپل نسب یاد ساتئ خو د الله پیغمبر فرمایي د دې دپاره چې تاسو پې صله رحمي وکئ نو د خور سره چې دی نو هغه د ورانه ده ټول عمر د رور سره چې دی نو هغه ټول عمر ورانه ده بیا داسې چې کمې نږدې رشتې د تره شولو ماما شولو ترور شوله نو د دې سره ستا قطع تعلق باندې ټول عمر تیر شو نو چې کله ستا په دې تعلق باندې قطع تعلق تیر شو نو ته بیا نسب څه لزوتی نسب یادولو د الله پیغمبر یو حکمت ذکر کړی هغه صرف او صرف دغه دی چې تاسو چې نو هغه صله رحمي پې وکئ نو چې ته پې صله رحمي نه کې نو د هغې نسب څه پیدا شو ځکه ما تاسو ته د حدیث وویلو د حدیث کې د الله پیغمبر فرمیل دي دروغ چې نو هغه وایي او وصلي کم د حدیث تنظیمت شکلونه چې نو هغه جوړېږي دا صرف او صرف د دقې دپاره چې موږ به یو دغه یو موږ به یو نیټورک جوړ شو موږ به دا شو دا به شو او په هغې باندې چې نو هغه څه دی خانداني تعصبونه چې دی نو هغه روان دي او د دغې خانداني تعصب دپاره د الله پیغمبر راغلم حجت الوداع کې چې نو الله پیغمبر سویلو طبقات ابن سعد چې نو هغه د واقعه حجت الوداع مکمل خطبه چې دی نو هغې راغستې لږ وګورئ نو پای کې د الله پیغمبر فرمایلو نن نه بعد به چې دی نو هغه د اجمي له په عربي باندې چې دی نو فضیلت نه وي عربي له په اجمي باندې چې دی نو هغه به څه فضیلت چې دی نو هغه به نه وي تور له به په سپین باندې نه وي سپین له به په تور باندې چې دی نو نه وي مالدار له به په غریب باندې نه وي غریب لره چې دی نو هغه به په مالدار نه وي دا ټولې خبرې د الله پیغمبر چې نو هغه وفرمایلې اوس هغه شی مونږ دوباره بیا جوړو هغې ته چې نو هغه بیا دوباره روان یو هغې باندې چې نو هغه جلیږو ناجیز دی ګناه دی ځان چې نو هغه د ساتل پکار دی نسب هغه د صله چې نو هغه صله رحمۍ دپاره او صله رحمۍ ته چې نو هغه د پلار نیکه د خپل نږدې نه شي کولی نو د هغې د لرې بري به چې نو هغه ته څه وګرځئ نو دې په وجه باندې لا یعلمهم الا الله ها زه ګوره په دې باندې چېرته هم زما د خبرې دا مقصد نشته چې خاندانونه نشته دا بېشکه شته خاندانونه الله پیدا کړي دي د تعارف دپاره بس څه دپاره د تعارف دپاره چې دی دام خاندان دی دام خاندان دی دام خاندان دی اوس دا د تعارف دپاره دی دوی به بیا په خپلو کې رشتې او دا ولې بیا دی شریعت کې دام ده ګورئ هدایت چې نو هغه زموږ د فقه معتبر کتاب دی چې لساني کتاب النکاح کې چې نو هغه په نکاح کې کف چې نو هغه شرط کړی دی چې دی به نکاح په خپل خاندان کې کوي د هغې دپاره دا کف هم د دې وجې نه شرط کړی ځکه د دوی خویونه بویونه چې نو هغه یو بل سره یو شان دي نو چې کله د دوی خوی به یو سره دي د خپل یو بل مزاج نه چې نو هغه واقف وي نو چې کله مزاج نه واقف وي نو دوی له فایده ورکوي لکه استاد محترم چې نو هغه مولانا بختي افسر صاحب نور الله مرقده موږ ته چې کله چې نو هغه هدایت ثاني ویل نو هغه په دې کف باندې مثال بیا راکو وی ستاسو د دې سوات نو هغه یو ښځه زموږ کوستان کې واده شوې وه نو کوستان کې د عمومي طور اکثر چې نو هغه خلکو دا عادت وي چې سړی سحر تبرګی او یا ټوپک چې نو هغه راوالي او د اوس ثابت ورځ ګرځي چې ماسپخین راشي نو ډوډۍ غواړي نو چې دی ماسپخین رالو نو ښځې ته چې انګولې راوړه کوسانیان دا وایي چې نو انګولې مونږ ورته وایي د هغوی داسې نو چې څنګه یې درته ووایي نو هغه خو د سوات دا په خندا شي د دې ځای د منګورې چې تا سره راوړي چې زه تاله راوړم او خو زموږ د دې په شان دلته عادت وکړه نو چې هغې څنګه جبه کړې تا سره راوړي دا کړی چې هغه پرې راکېښودل هغه تبرګۍ ورته ونیوله زرې زرې چې دی نو هغه یې کړه هلته نه یې په امبولانس کې واچوله چې منګورې ته راورسېده چې نو هغه لږ ساعت بعد چې نو هغه مړه شوله نو هغه ګور کف شریعت دا کړی دی یو بل خوی او میزان چې دی نو هغه ورته معلومي خو د دې دا مقصد قطعا نه دی چې تو به هغې باندې چې نو هغه فخر وکړي او زه د پلان کې خان زویم بس یا زه د پلان کې چې نو سید زویم یا زه د پلان کې چې نو هغه د پلان کې زویم یا داسې یا نه صرف او صرف تعارف
الله ویلی تعارفو چې تاسو په خپل منځ کې یو بل چې نو هغه وپېژنئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې غوره او بهترین سړی هغه سړی دی چې په چا کې تقوا وي او ګوره بیا تاریخو زه اکثر که خیال مو کړی جمعې په مانځه کې د جمعې په خطباتو کې په مخ اکثر دی باندې ترغیب ورکوم چې د خدای جولی خاطر وکړئ سیرت کتابونه ګورئ سیرت نه وګورئ سیرت باندې چې نو هغه لږ ځان پوه کوئ چې مخکې ژوند چې نو هغه درته آسان شي نو هغه سیرت کې چې نو هغه دا دی هسې لامان نه دي راوړی چې وري کم چاله او په بیه خدای دې وبخه نو په هغې کې چې نو هغه دا دی تاسو وګورئ کتاب راولی یو طرف ته د حضور تره دی ابولهب دی خاندانی شرافت ورته حاصل دی حسن ډول چې نو هغې دی د مکې چې نو هغه په وزرا عظما کې چې نو هغه دی دا ټولې خبرې چې نو هغه ورته حاصل دی خو الله وایي څه دی د سپي په شان راخ کودلی شو جهنم ته چې نو هغه به ځي ایمان یې نه بل طرف ته بلال حبشي رضی الله تعالی عنه دی چې د حضور وایي چې د ټول نه مخکې ما تاسو ته مخکې په جمعه کې ویلو چې جنت ته به ټول نه مخکې هغه ځي ځکه د حضور علیه الصلاة والسلام د سورلی مهار چې نو هغه به یې نیولی که نه خانداني بالکل خاندان نشته زمونږ په علاقه چې نو هغه چمیار ترکاڼ انګرد باغوان څومره چې هم چې نو هغه د امام الله سید دا ټول خاندانونه دي که نه هغه خاندان نشته غلام دی د غلام د سره خاندان چې نو هغه نه نو چې دی یو سړی د بل د حکم ته دی به حاکم او داسه جوړ شي او فقه قاعده دا ده غلام د 1 روپۍ مالک چې نو هغه نشي جوړی او حبش سره تعلق چې نو اد رنگ روغان هم نشته خو سړی د کم مقام سړی دی الله پیغمبر وی بلال څه عمل کې ما په معراج کې روان ولا ما معراج په شپې چې تلم ستا د خپو کشاره مې چې نو هغه د ځان نه مخکې په جنت کې اورېدلو تقوا پکې وه الله وی ان اکرمکم عند الله اتقاکم بارن نو د دې دا حساب ساتل الله پیغمبر وی دروغ وی وجه لا يعلمهم الا الله زکات چې نو هغه نسبونه دا ټول هرڅه دا صرف او صرف د الله په علم کې د الله نه ما سوا چې نو هغه بل چاته معلومات نشته جاءتهم رسلهم بالبينات الله وی دوی تران د دې پیغمبران چې نو هغه په واضح دلایل سره فردوا ايديهم في افواههم د کې اوس ډېر شي چې نو هغه تفسیرونه دي یو دوه چې نو هغه توجیهګان یا درې به مونږ ووایو چې کوم اسان فهم دی پوه پوه شي نو دوی چې کله پیغمبران رانل په واضح دلایل سره فردوا ايديهم في افواههم نو ايديهم کې چې نو هغه ضمیر چاته راځي دی او افواههم چې دا هم ضمیر چې نو هغه دا چاته راځي دی نو بده کې چې نو هغه دغه دوه ضمیرونه کې چې نو هغه په مخه باندې بدلېږي نو یو دا دی ایدیهم فی افواههم د مشرکانو په خپل خلو باندې چې نو هغه پیغمبرانو تلاش کې خودو لکه کله څوک چې نو هغه چاته واز یا نصیحت کې دوی غلی شه نور مات ونه وي نو دی لاس راوړي داسې په خوله کښېني چپ غلی شه نور ونه وي نو دی چې نو فردو دی واپس کړل ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم په خپلو خلو باندې دویمو کله چې نو هغه څوک په چا پورې خندا وکړي نو په دې کې هم دواړه چې نو هغه ضمیرونه راجع دي کافرانو ته نو د هغوی چې کله څوک په چا پورې خندا وکړي نو د ډېرې خندا د وجې نه دی چې نو هغه په خوله باندې لاس کېږي لکه څوک یو خبره کوي نو خلک مذاقن چې کم کس استهزا مذاق کوي هغه داسې په خوله لاس کېږي درته وګوره نو دوی چې نو فردو چې کله پیغمبرانو وله دعوت ورکو دی د دعوت ورکو نو دی د پیغمبرانو پورې استهزاء چې دی نو هغه وکړه په خندا شول دغه په دعوت پورې نو دی چې نو خپل لاسونه په خپلو خلو باندې چې نو هغه کې ښودل دریم توجیه چې نو هغې دا د فردو ایدیهم فی افواههم دې کې چې نو هغه دا دی چې دی ایدیهم کې چې نو هغه ضمیر راجع دی کافرانو ته او فی افواههم کې چې نو هغه به ضمیر راجع شي انبیا علیهم الصلاة والسلام ته دی خپل لاسونه راواخېدل د بې ادبۍ چې نو هغه فعلو نوره سوا شوه لاس یې خپل راواخیستو د پیغمبر په خوله به یې کېدو چې بس چپ نور چې نو هغه مونږ ته څه وکړي خبره دعوت چې نو هغه رانه کړي داسې به کې نور هم ډېر شی توجیهات دي خو دا درې اسان فهم دي چې صرف دغه ترجمه پرې درته اسان شي نو دقه مونږ وي نو الله وایي فردو ایدیهم فی افواههم نو دوی به خپل لاسونه کېښودل په خولو باندې وقالو او ویل به انا کفرنا بما ارسلتم به مونږ چې نو انکار کو کفر کو په هغه باندې چې د کومې صورت رالیږلی شوي و انا لفی شک مما او مونږ چې نو هغه په شک کې یو د هغې نه تدعون الیه چې ته مونږ هغې ته رابلې مرې په ډېر لوی شک کې الله دې مونږ له صحیح پوه راکړي بیا ټایم سوا کېږي بل آیت به انشاءالله سبا ووایو
الم یاتکم آیا ندی راغلی تاسو ته نبأ الذین خبر دای کسانو من قبلکم چې تاسو نه وړاندې قوم نوح د نوح علیہ السلام قوم وعاد او قوم عاد وثمود او قوم ثمود والذین من بعدهم او اخل چې ورسته د دینو لا يعلمهم نه پیژنې پته نشته دا الا الله مگر یو الله نه ما سوا بل چاته نه دی معلوم جاءتهم راغلی و دوی ته رسولهم د دې پیغمبران بالبینات چې نو په واضح دلایل سره فردو پس دوی واپس کړل ایدیهم لاسونه خپل فی افواههم د پیغمبرانو په خلو یعنی دا غوی په خلو لاس کې خو غلی شي فردو پس دوی واپس کړل ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم په خپل خلو باندې چې غلی شي فردو پس واپس کړل دوی ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم په خپل خلو باندې په تور د مذاق استهزاء وقالو او دی ویل انا بشک مونږه کفرنا کفر کو انکار کو بما د هغه سا ارسلتم به چې تاسو را لېږلی شئ پاغې و انا لفی شک او بشک مونږ په شک یو مما له هغه څه نه تدعوننا چې رابلئ تاسو مونږه الیه هغې ته مریب په ډېر شک کې